واقعیت مبتا کول نه غواړي. خو د مور هم هغو ته یو دا جواب و چې رسول هم خپل بچی د دې علاقې کې به میاشتې دپاره پرېږدو نو تا ته بیا د خپل بچي رزلټ نه وروسته هغه دومره کم کارتونه جوړېږي. خو زه بیا هم دلته که د خپل خلک کسم یقین ولره چې موږ کوم ټالنټ دی، موږ کوم قوت دی، موږ د خبرې یا د علاقې دپاره یا د عمل دپاره کومه جذبه دی. زه نه محسوسوم چې دا رقم جذبه به زه د عمل د نورو حالونو کې ماته میلو شي لکه په کوم غرونو کې دی. الشرزای یا متزای یا تنکنای دا خبرې سره پہچان لري. ضروري خبره دا دی چې موږ انسانان یو. ضروري خبره دا دی چې زه د یوې علاقې یو باشنده یم. کوم حقوق چې زموږ نورو علاقو ته دي هغه یې دغو علاقو ته نشته دي. کوم خلک چې دلته ژوند کوي دا خلک د نورو خلکو نه مختلف دي په ژوند تېرونې کې. زه دا یم که چېرې هغه نورو ته چې داسې نه لږ ځوان وم لښکار دې وي چې څه مقصد یې نه وي هغه لښکار نه شي ګڼلی. لښکار یې وي چې لیډر یې نه وي زما د خلکو د چلولې دپاره هغه سره یوه جذبه نه وي نو دغه لښکار نه وي. لږ دې وي خو څه سوچ وي، کام دې وي خو څه ترتیب وي، لږ دې وي چې علاقې دپاره هغه یو مثبت سوچ لري. دا خلک نن لږ دي یقین ولره. زه روان وم وختي ګورم چې دا شی روان و په تروبو دغه خلک د خپلې علاقې مسالې د خپلې علاقې حال په هغه شکل کې اوچتوي چې کوم شکل سره د اوچتونې ضرورت وي. اوس دا هم زه دا یم چې د څومره هم دلته شاعران ملګري وو تاسو روان وخت کې یو بل پروګرام داسې وکړو چې هغه کې ټول د دغې علاقې د لشرزي علاقې څومره هم شاعران دي څومره هم ځوانان یې راوغلو په ښې طریقې باندې او په دې کې به مثبت رول هم د سره ده کوو. کوشش کوو سهار هغه سړی دلته راولو چې هغه د تاسو اواز بهر دنیا ته وښیي. خو زه صرف دا خبره کوم چې ګیله به همیشه دپاره خپل ملک نه لرئ. ګیله به مو همیشه د خپله ګران ملایانو نه هم نه لرو. هر سړی دلته چې ظلم شوی دی برابرو کې شریک یو. زه هم امام علي صاحب هم ته هم ته څومره خلک دي د سنترال ګروپ په حوالې سره د دې ظلم کې د قوم مشر نه علاوه د دغې علاقې هر یو فرد په دغه ظلم کې شریک دی. نن ورځې پرې موږ په خپل علاقې دپاره خپله څه سوچ نه دی جوړ کړی. بیا د پېښور د اسلام آباد پیداوار هېڅ کله دې دپاره څوک نشي کولی. دلته هم چې کله سړی راشي ودروي چې زه خپلې خاورې کې ولاړ یم فخر کوم چې زه نن خپلې خاورې ته وړم. هغه سړی خو دې خاورې نه چا نه دي شړلی. ورته ویلی شي چې ته دلته ژوند کولی شي. دلته هم کاسر چې ډکا کوي، دلته هم کاسر چې نور هر څه غواړي. دلته هر یو سړی چې د تا په نامې په واجب باندې د تاسو په ګروپونو په واجب باندې تاسو په لښکرو په واجب باندې هغه ته اسلام آباد کې سټیټس میلاویږي، اسلام آباد کې مقام میلاویږي. بیا هم هغه سړی د دغې علاقې دپاره سوچ نه لري. زه همیشه دپاره د یوه خبره کوم که موږ څه کولی شو نه شو کولی کم از کم د خپل حق دپاره خپل زمین خو ژوندی ساتلی شو. دغې علاقې کې په لکو مشران تېر شوي دي. دلته نن هم په درجنونو مشران زه لرو خو نفرتونه خو زموږ نه دي کم. هر کلي کې چینګا لرو مسالې خو زموږ نه دي حل شوي. هر کلي کې امام لرو، هر کلي کې ملک لرم، هر کلي کې ځوان لرو خو نفرتونو کې خو زموږ کمای نه دي راغلی او نه زموږ بادیانو کې. نو وجه دا دلته چې د ملک کوم رول دی هغه همیشه دپاره د رشوت باندې مبني وي. امام کوم سوچ همیشه دپاره د بل نه د خپل ځان دپاره مبني نه دي وجې نه زموږ کارونه نه سېږي. زه تاسو ته دا یم چې روان وخت کې تاسو څومره هم ملګري دي یو ښه ښایسته پروګرام ارینج دی چې څومره هم د دغې علاقې شاعران دي چې څومره هم یو داسې طریقې باندې راټول کړو چې هغې کې مو د خپل حکومت نمایندګي هم وي، زموږ د علاقې مشران هم وي، علما هم وي چې دغې علاقې دپاره هم څه کول دي، دغې علاقې ته هم یو سوچ ورکول دي، دغې علاقې ځوان ته هم یو مستقبل ورکول دي تر څو پورې چې موږ تاسو د خپل سوچ په خپله خپلو خلکو دپاره د خپلې علاقې دپاره برابر کړو. دا علاقه ناممکنه ده چې دا علاقه کوشش وکړي. زه تاسو ټولو بیا شکریه ادا کوم او چونکې موږ سره ملګري راغلي د هغو به دلته څه نور کار هم وي. خو زه تاسو ټولو ته همیشه د خپل سوچ ډېر وسیع لرو. دا ما لرو چې موږ سره څوک نشته دي. خپل سوچ چې وي
اخلاص لري یقین ولا الله تعالی به تو هر یو سوچ ته توفیق وکړي او پر کوونی ولا ذات دی الله تعالی دی بس یو سوچ ولرو خپل علاقې خپل خلکو لپاره هغه هم لپاره هم او د علاقې لپاره هم یو څو او یو مثبت سوچ ډیر مننه خوشاله